نو ګورې یاد ساتئ چې کوم انسان دا وایي چې زما اولاد دې الله نیکان کړي، نو د دې دپاره د حسین احمد مدني رحمه الله یو وظیفه درته ښیم ښه، یو وظیفه درته ښیم. هغه وظیفې سره الله به مو اولاد چې کوم دی هغه ډېر د دین او د دنیا هغه یو رهنما به الله ګرځوي. ټیک شوه؟ وایي چې کله منځ کې ولاړ یې که نه او کله دا اللهم ربنا آتنا ووایئ، نو د سلام د اړولو نه مخکې چې کوم دی هغه څه دی، د سلام د اړولو نه مخکې یو دعا ده، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. دغه کلمه چې ده که نه علما لیکي وایي د سلام د ګرځولو نه مخکې دغه کلمه یو ځلې ووایي، بیا سلام وګرځوئ. الله چې اولاد درکوي نو اولاد به مو ډېر نیک وي ښه، او په دې باندې علماو پې تجربې کړي دي ښه، خصوصا د شاه منصور بابا جي چې کوم ده نه د هغوی نه منقوله ده، او هغه پې بیا خپل دغه هم ورکړي دي هغه چې کوم ده هغې طرف ته نه ځم، خو زما په خیال کوشش دا وکئ چې دغه یو کلمه را دا وایئ، نو دغه یو کلمه ده ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. بس دغه وایئ الله تعالی به ډېره فایده درکوي ښه. صحیح شوه؟ خو زمونږ اکثر خلک څه کوي دلته کې اکثر راولي وایي جي د خر بچی مې راوستی دی د خر بچی مې راوستی دی، د څوک چې کوم نن هغه ورته څه وایي دا څه خر دی دا حالانکې خپل اولاد ته لګیایي، حتی چې کوم نن هغه داسې بد ردي وایي، نو چې د خر بچی دی خو ځان ته خپله خر وایي که نه، ځان ته خپله خر وایي. نو ټیک شوه؟ هغه یو مدرسې ته چا چې کوم دی هغه وایي خپل بچی بوتو، نو هغه عالم ته یې ویې زما دا د خر بچی مې راوستی دی، هغه ورته ویې خفه کېږم وایي دا مدرسه د کوچو ځای نه دی ښه، مدرسه کې وي مونږ کوچي نه داخلوو ښه. صحیح شوه؟ نو بهرحال څه د خپل اولاد دپاره دعا غواړئ چې الله تعالی دا اولاد راله دینداره که، الله تعالی یو نیک بنده ترېنه جوړ که ښه، یو نیک بنده. نو چې کله یو نیک انسان وي که نه هغه به ستا به هم خیال ساتي، د معاشرې د هر یو فرد د هغه مقام د هغه ځای د هغه عزت د هغه احترام به پېژني ښه. ټیک شوه جي؟ صرف دا نه ده چې ګینې بس دنیا دې را پیدا کوي، لکه څومره چې هغه د دنیا پسې لګېدونکي خلق دي نو هغوی نه ګورئ اکثر تاسو وګورئ د مشر او د کشر هغه ادب او احترام ته نه ختم شوی، بیا هغه صرف او صرف خپل مفاد مخې ته نیسلی. صحیح شوه؟ نو بهرحال حضرت زکریا علیه السلام وایي وجعله رب رضیا، الله خپل پسندیده بنده یې جوړ که، یو نیک بنده یې جوړ که. نو علما لیکي وایي خپل اولاد ته دعا پکار ده، ځکه دعا د مور او پلار ګورې ډېره مستجابه ده، ډېره مستجابه ده. رسول الله مبارک ارشاد فرمایي وایي 3 کسان داسې دي چې د هغوی دعا الله چرې نه رد کوي. لومبی دعا چې کوم ده هغه د چا؟ دعاء المظلوم، د مظلوم هغه بد دعا الله نه رد کوي، الله ورته د آسمان دروازې پرانیزي. دویم ودعاء الصائم حين يفطر صومه، د روجهدار دعا چې د روژه ماتي په ټیم کې الله تعالی سپورته کړي. او دریم ودعاء الوالد على الولد، چې دا پلار د خپل بچي په حق کې لاس پورته کړي که نه الله وایي دغه دعا نه رد کوم، د الله پیغمبر وایي دغه دعا نه رد کېږي چې کومه دعا یې د الله تعالی نه د خپل بچي دپاره غوښتې ښه. لهذا د خپل اولاد دپاره دعا غواړئ، د خپل اولاد دپاره د دنیا او د آخرت دعا غواړئ. صرف دنیا ولا مه غواړئ چې مال ولا ورکا، نوکري ولا ورکا، د دنیا او د آخرت د خیر سوال ولا کوئ ښه. صدق الله العظیم.